أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة تکویر د شواهدو پدې باندې چې الله کتاب را لېږل پیغمبر را لېږل نو دا شواهد باندې چې دي رښتونی دي دا د الله کتاب دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله رښتونی رسول دی. جبرئیل السلام دے عزتمن استاذ دے پیغام راوڑن کے دے بیا طاقت والا هم دے سوک پہ زور نشی کولے پا زور باندے تے سوک ساغستے نشی خیانت نہ کئی عرش والو پا نظمان مرتبے والد عزت مند بیان در تابیداریم کولے کی گی تاسچر تزئی دا اللہ کتاب یو پر خودے دا اللہ رسول یو پر خودے بلتب تروانی دا قرآن کریم دا خو پند دا پار دا عالم نراشی دا پن واخلی دا چا دا پارا چی سوک وئی چی زدی سیدہ شم پا سیدہ لار بانی دی روان شم پا سیدہ لار بانی دی زودری گم دا غد پارا دا پند واز دے نصیحت تے بیاور پسی تذکرہ دے دی ہم کئی چی تب غوارے نا اللہ رب العزت بتالا در کئی تے نوارے اللہ تعالیٰ زور نہ کئی. وما صاحبکم بمجنون او ندے استاسو دا ملگرے سلیوانے دا لیوانے ندے مجنون ندے چی دزانا دا لیوانتوب خبری کئی لیوانتوب خبری دے نہ کئی لیوانے سڑے سی یو خبرہ دا یو زن آخلی نو بل پیولی یو خبر دا یو زن راخلی نو بل خبر دا بل زن رالی آخلق خبر کئی و دا یو سر و یو دا بل پیوی مجنون خودی سی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دی دعوی چی دا لیوانے دے چیزے سوارم چی داغی مطابق سے فیصلہ کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشروع قال الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خطبہ چی کم ویلکی دا خطبے و توبے ڈاکٹر سے بھی تو بیا ہوا عائد بیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ خبر اکی چی
ما د لیونو خبرې اورېدلې، ما د کاهنانو خبرې اورېدلې، د جادوګرو خبرې مې اورېدلې. دا شعر دی، شاعرانو خبرې مې اورېدلې. دا خو نه شعر دی، دا د لیونو کلام دی. دا خو یقینا حق کلام دی، حق خبره ده، دا الله کلام دی. بازی داسې خلق ورته وی دا لیونی دی، کله ورته لیونی وی، کله ورته مجنون وی، نو کله ورته شاعر وی، نو کله ورته کاهن وی، نو کله ورته ساحر وی، مختلف نمونه وی. الله رب العزت خبره کوي ستاسو دا ملګری ستاسو سره چې کوم اوسېږي دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لیونی نه دی. دی چې خبره کوي نو دا د لیونتوب خبرې نه کوي. تر اوسه پورې صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیې نه وروستو د دې طرف نه چې کله خطرې ختمې شوې نو بل طرف ته متوجه شو، دعوت یې شروع کړو، باچاهانو ته خطونه لېږل شروع کړه. هرقل ته به هم خط لاړو رسېد. هرقل هلته کې ویل کې دلته کې وګورئ څوک شته چې ته که نه د هغه علاقې که څوک یې رای ولی راوستی شو. تعالی عنہ هم هغه کې ایمان نه راوړی. دا سفر د تجارتي سفر باندې دا ګرځېده به. تپوس یې وکړه دې سړي ته پیغمبري دا دعوه چې کوي د زیات نږدې کم یو دی. دا وایي چې سیز ورته زیات نږدې مګر رشته دار دی خپل دی. وایي زه ته مخکې کښېنه انور دی تاسو په شاته کښېنئ، زه د ده نه څه خبرې تپوس کوم، که دی پکې دروغ ووایي نو بیا تاسو وایئ ښه چې دی خبره دروغ جو مجبوراً خبره مې چې وکړه نو څه چې وو هغه رښتیا مې ورته ووایي. وی دا سړی تاسو کې څنګه سړی دی، د قام څنګه دی، نسب یې څنګه دی. رسول د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ورته وی دی ډېر شریف خاندان والا سړی، په خپل هم شریف دی، په خپل هم امانتدار دی، امین او صادق دی، د ده نسب هم د ټولو نه اعلی نسب والا دی. او تپوسونه یې وکړه. وی د ده په نسب کې چې تاسو پیغمبر تیر شوی دی؟ وینا نه تیر شوی. د ده په نسب کې چې تاسو بادشاه تیر شوی دی؟ وینا نه تیر شوی. دا خو خبره حکم کوي. بیا تپوس ته کوي دا خلک د ده منون کې زیاتېږي او که کمیږي. اول دا غریبانانو په ایمان راوړلی که مالدارو؟ وی غریبانان خلک دي، چا چې په ایمان راوړلی ټول غریبانان دي. او دغسی حقم دغسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدائی دور کې لږ کسانو رو رو زیاتېده. غزوه احد چې دا غزوه بدر چې کېده نو په هغه وخت کې 314 ته رسېدلي وو. په اوري طور باندې غزوه حنین چې کېده نو 12,000 ته رسېدلي وو. او بیا لږ وخت پکې تیر شوی. نو کله چې حج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حج په موقع باندې 1,40,000 تقریبا صحابه وو. دا تعداد د پیغمبرانو تعداد یو شان دی، دومره صحابه ورسېدل. دا هغه چې خبره کوم په پرن باندې چې کوم دی هغه دی. وما صاحبكم بمجنون. نال ته کې ماغي خبره کړوا دا رښتونه سره دا لیونه نه دی. دا د نور تفوسونه ما هرقل کړو، هغه جوابونه ته میلاو شو، ټول صحیح کړي. یو خبره ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ما ته پس په دې کې یو ټک میلاو شو چې و میکړه. دا خبره مو ته وکړه پورا کوي ماته یې
کنه وینا دا پکار وا چې نه دغه چرته غداری نه د کړي مخکې نه د کړي اوس هم دا لوس کړل غداری باندې کوي لیکن دې یو خو یو ټکی پکې وکړو ګورو چې دې چل گئی غداری کوي کنه کوي لوس پورا کوي کنه پورا کوي نه کې ظاهر کې جو ګوره نصیب خبره ورانه نه ښکاری لیکن یو ټک پکې کی نو ما صاحبکم بمجنون ایو خبره پکې کړو هغه باندې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ رستوي راوت ودا رسول الله صلی الله هغه سړی دا خبره وکړه هرقل ودا یو وخت بدا سي راشي چې زما زجه کم ځای باندې ولاړم دا ځای هم دا په قبضه کې راشي سړی خو دلته کې داخله کې بادشاہ نیم يرول لیکه دلته کې دې ته مې یریدل خبره دې وما صاحبكم بمجنون اذا استاس ملګری سلیونه ولقد راه بالافق المبين یقینا دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جبرئیل سلام لرا بالافق المبين پاک لیدل وما هو على الغيب بظنين او نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب باندې تهمتي یو دې دلته کې بعضی قراتونو کې دې وما هو على الغيب بظنين زوات سره دې او یا ما هو الغيب بظنين پس زوا سره او ما هو على الغيب بظنين نم په غیب باندې بخل کون کې نزواد هم دے او زوا هم دے دواړو سره راځي په دې کې بعضي علماء دا مسلم لیکل چې زواد او زوا دا یو بل ته ډېر نږدې دي په کو یو خو زمون خلق وای غیر مغضوب علیهم ولا الضالین او جدا شي یا سو به غین وای غیر مغضوب علیهم ولا الضالین او جدا شي نه چې صحیح ادائیگی کې نو د زواد او د زوا بیا فرق نه کی بل معمولی صفاتونه کې لوګړي فرق ده لیکن دا زوا چې نو د زوا سره مشابه ده مجموعه الفتاوی کتاب ده هغه لیکلي چې په دې کې 250 کتابونو حواله ورکړل چې په دې کې دا مسله لیکلا چې دا ذات چې د تهمت لګئی یا ما هو الغیب بظنین نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب باندې بخل کوونکې دته چې د الله تعالی نه کوم حکم کول کیږي کوم احکام راځي کوم خبر ورکول کیږي نو د هغه ټول رسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره سپاتی کړي نه دي ټول بیان کړلی مکه خبره تیری شي باغ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چا چې تعالی دا خبر درکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تمشیان یو خبره پټکړل هغه ځان سره پاتې کړل یو مسله هغه نه د بیان کړي نو فقط اعظم علی الله الفریا د بالا باندې ډیر غټ دروغ وی ها الله وی خبر چې څوک دا وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غدی او چې په سبب سکیږي پاغي باندې پیغمبر پوهاوه نو دا سړی هم ډېر غټ دروغجن دی دروغ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نو کم څه چې ورته د الله طرف نه ویلې شوي دي هغه ورته و کم څه چې نه ویلې شي هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر مانځه باندې ولاړ نو هغه پیزار کې دی ګندګي دا پیزار کې ګندګي دی دلیر کا پیزار لري کو مانځه کې لري کو سلام چې وګرځاو چې وی کته ټول صحابو پیزار وستلی نو الته کې مګي پاک وایي کله چې پکې نه ناراضي او دا دور خبره وا اوس خو دې کې جمعات ته ناغه سو بعضی جمعاتونه د سیمټو جوړ شي دي نه بعضی دا مرمرو جوړ شي دي نه بعض د چپس جوړ شي دي چې دا شان جوړ شي نه هغه سره ته پیسې سره راځي خو جمعات بس خاکه کنه
بیا چې ګورې نو دغه قالینونه دي درې دي کې به کنه او عربو کې خو پیزار سکاکیږي نه شګي دي ټوله کله کله چې ته نو ګندګي کې سګو خيږي سم کې وخيږي پلون زبانه وخيږي هغه به شي کنه نو پیزار سکاکیږي نه ازمګه ټوله پاکي پرتی نو کله چې نوې پیزار به پخپو کو ناغه به کې به مونږ کو چا په کې دوه رکعات وکړو وزم جنازه کول کېږي نو جنازه کې هغه کې پکان دای چې لاندې اسمکه دیم پاکه پیزار دیم پاکه نو پیزار سره مونږ کوا جنازه مونږ کوا کله چې داسي چې لاندې اسمکه ګنده دا پیزار ستا پاک دی نو پیزار مونږ نه کیږي نو پیزار به وباسي نو پیزار لپاسه به بیا پکې دی پیزار پاکي پیزار لپاس وہ بدرېږي او چې کله اسمکه پاکي به ځنې نور